نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم مسلمانانو، دینه مخکې مونږ یو درس کړی وو د رمضان مبارک میاشت شروع ده. هغه د پښمنۍ باره کې مونږ کړی و. نننی درس زمونږ دی انشاءالله تعالی چې آیا روژه په کومو وجوهاتو باندې ماتول جایز دي. نو هغه وجوهات بیانو. هغه وجوهات څه دي؟ هغه وجوهات دا دي چې د څه وجې نه انسان په رمضان مبارک په دې میاشت کې روژه د څه وجې نه ماتوي، د څه عذر نه. نو هغه عذر که یو بنده داسې ناڅاپه بیمار شي چې یاره انسان ته یکدم بیماری ولګي او نو دغه دوران کې هغه ته دا خطر وي چې یاره زما صحت خرابېږي یا د مرګ خطر یې ورته، نو په دغه حالاتو کې دغه انسان روژه ماتولی شي. لکه مثال په طور انسان دی او هغه یا مار وچیچلو یا لړم وچیچلو، نو دغه دوران کې دته روژه ماتول جایز دي، روژه به ماتوي. دغه شانتې دویم نمبر مسله، که یو بنده باندې ناڅاپه داسې سخته تنده راغله، یو انسان د سخت سم تږی شو او که دی اوبه ونه څښي نو مري پاتې کېږي، نو په دغه دوران کې هم دی اوبه څښلی شي، روژه ماتولی شي. خو دا روژه ماتول د لپاره جایز دي. خو دا روژه چې کومه ده دا بیا قضا د رمضان مبارک میاشت چې تېره شي د هغې نه وروسته به د قضا لازمي بیا راوړي، کفاره پرې نشته دی او قضا یو روژه به نیسي. دغه شان دریم نمبر مسله، یو زنانه ده، حامله ده، حامله زنانه ده، یعنې په خېټه یې ماشوم دی. هغې ته دا خطره پیښه شوله چې آیا دغه ماشوم ته یا د مړ کېدو یا د خرابېدو خطر ده یا د هغې خپل جان ځان ته خطر ده. نو په دغه حالاتو کې هم دغه زنانه چې کومه ده هغه روژه ماتولی شي، جایز دی د هغې دپاره. خو چې کله دغه زنانه ټیک شوه، صحت ورته میلاو شو، رمضان مبارک میاشت تېره شوه، نو بیا به دغه روژې قضا راوړي، په دې باندې کفاره نشته دی. دغه شان څلورمه نمبر مسله چې کومه ده، که یو بنده پخلی کوي، پخول مخول کوي او دغه دوران کې د ډېره زیاته تنده راغله او د تندې د وجې نه انسان د مرګ واقع کېدو، په دغه دوران کې هم دی روژه ماتولی شي. خو انسان له دومره نه پکار چې یاره دومره سخت کارونه په رمضان مبارک په دې میاشت کې اختونه سخت پخلی اخلي، په ځان به دومره بوج نه ور اچوي. ځکه که ته ځان باندې قصدن دونه بوج په ځان باندې اچوي چې ضرورت نه وي، ته دونه سخت سخت کارونه کوې، نو بیا ګناهګار یې، داسې کار به قصدن نه کوې. خو که انسان مجبوري د مجبورۍ نه وجې داسې کارونه کوي او داسې تنده ورته راغله یا څه دغه شو، نو هغه دپاره بیا روژه ماتول جایز دي او دغه روژه بیا د رمضان مبارک نه وروسته د هغې قضا راوړي، کفاره په دغې هم نشته. دا څلور مسلې وي د نن درس، نو دا هم دغه کړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.